بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما اما بعد. د نارینه اولاد د فاره لومبنۍ وظیفه ډیره مجربه وظیفه ده. زما عزتمندو، بعضې کسانو ته الله رب العالمین زنانه اولاد ورکړي وي، د هغې نه بعد د دې انسان دا خواهش وي، د نارینه هم دا خواهش وي او د زنانو هم دا خواهش وي چې الله رب العالمین راته زنانه اولاد راکړي دي، خو چې نور راته نارینه اولاد هم راکړي. نو زما عزتمندو، د هغې دپاره قرآني آیاتونه ښیم او ډیر مجرب ازمایل شوي وظیفه ښیمه چې څومره کسانو ته د دې قسمه وظایفو ضرورت وي، نو د هغې ته طریقه ښیم چې د دې نه دا تور طریقه زده کړي او په دغه طریقه باندې دا کار وکړي، نو انشاءالله الله رب العالمین به دې نارینه او زنانه ته الله رب العالمین نارینه اولاد ورنصیب کی. د دې به د دنیا دپاره د سترګو یخوالی وګرځي. کله چې زنانه حامله شي او د دې زنانه 2.5 میاشتې تیرې شي، لکه 3 میاشت لا پوره شوې نه وي، نو دا انسان به د سحر مانځه نه وروستو د اوداسه په حالات کې کینی او درود شریفه 7 کرته ولولي او بیا به د هغې نه بعد اعوذ بالله بسم الله او سورة فاتحه د الحمد نوالی تر د ولد ضالین پورې ولولي او ورسره د سورة بقره الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه دې پورې ولولي او یو نوې د حور کټورې به راواخلي، په هغې کې به ځان ته اوبه ایښې وي او دغه قسمه دا درود شریف سورة فاتحه او د سورة بقره دا 4 ټکي 5 ټکي دا ووایي، نو دا به په هغه اوبو باندې ووایي چوپه کي او دغه اوبه به په دې حاملې زنانه باندې وڅکي، نو انشاءالله چې الله رب العالمین به دې زنانه ته نارینه اولاد ورنصیب کی. خو زما عزتمندو، دا قسم عمل چې کم دی دا به تر د 7 ورځو پورې جاری ساتي، چې څومره کسان دا عمل کوي نو دا به تر د 7 ورځو پورې جاری ساتي. کم از کم 7 ورځې به هر سحر د مانځه نه وروستو د اوداسه په حالات کې دغه کلمې دا درود شریف او دا آیاتونه مبارک به وی، په دې باندې به اوبه دمئ او هغه به د حامل زنانه ته ورکوي، نو انشاءالله چې الله رب العالمین به دوی ته نارینه اولاد ورکړي.